صحابه کرامو د دین په خاطره په زرګاو بلکې بشمیره قرباني ورکړي دي او دین د الله رب العالمین ژوند کړی دی او د دنیا ګډ ته صحابه کرامو دین رسولی دی. کوم تاسو وګورئ مکه مکرمه کې جنت البقیع کې تقریبا 10,000 صحابه کرامو قبرونه دي. حدیبیه په موقع باندې د نبی اسلام سره 1,24,000 صحابه کرام موجود وو. نو ټول صحابه کرام په ټول دنیا کې خواره واره شوي دي او د الله رب العالمین دین خلقو ته رسولی دی. په چین کې د صحابه کرامو قبرونه شته. د دنیا په ګډ کې داسې ملک نشته چې هلته صحابه کرامو قبرونه نشته دی. زمونږ په پاکستان کې د صحابه کرامو قبرونه شته ده. دا د هغوی د دین سره مینه وه، د دین سره محبت و. کله دین په خاطر باندې به هغوی هرې قربانۍ نه مخې له راغلل، قرباني به شاته گزارله او پاغي باندې به تیرېدل. قرباني به صحابه کرامو ورکولې د دین لپاره. ځکه موږ تاسو ته کامل دین را ورسېدو، کامل دین موږ تاسو ته راکړو. دا د صحابه کرامو د وجې نه. خپل بچي یتیمانان کړي دي، خپل ښځې کونډې کړي دي او په تورو باندې په خپلو سینو باندې تورې چلولې دي او دین د دین حفاظت یې کړی دی. دا د صحابه کرامو زمونږ او ستاسو دپاره لویه کارنامه ده.